د پښتو د وتلي سندرغاړي کرن خان د ټنګ ټکور په میپل پیښور کې پولیسو چاپه وخلې او د هغه د موسیقي آلات ورمات کړي دي. په ټولنیزو رسنیو د دې پیښې په سختو ټکو غندنه روانه ده او د پولیسو د عمل په خیبر پښتونخوا کې طالبیت یو واضحه نه بلل شوې ده. پولیس د دې پیښې پخلی کړي خو وايي چې د عملیات د سیمې د خلکو په شکایت کړي دي ځکه چې د شب بارات په شپه په لوړ غږ موسیقي د سیمې خلک راپارولي وو او پولیسو یوازې هنرمندان دغه موقع صاحب خوندي د ولوستلې دي. خو په ټولنیزو رسنیو د دې پیښې بېلابېلې ویډیوګانې خورې شوي چې پکې هنرمندانو ته راټولې شوي پیسې او د موسیقي آلات په ځمکه خواره واره لیدل کېږي. په ټولنیزو رسنیو خوره شوي یو ویډیو کې لیدل کېږي چې کله کرن خان د موسیقي په میپل کې په سندرو بوخت وي په دغه مخال پولیس په منډه دغه میپل ته ورننوځي چې ورسره سم د موسیقي میپل ودرېږي. خو په دغه لنډه ویډیو کې بیا نه ښکاري چې پولیسو د کرن خان او د هغه د سازن د ملګرو سره رویه کړې ده. د پیښور د پیشتهر تاڼۍ د پولیسو مشر یا اس ایچ او انسپکټر ظفر خان چې د دې چاپی مشري کوله وایي چې په شب بارات په اوچت غږ د آبادې مینس کې موسیقي غږېدله او د سیمې خلک یې سخت تنګ کړي وو او راپارولي یې وو. هغه وایي چې د سیمې د خلکو په شکایت پولیس د موسیقي دغه میپل ته ورغلي او هنرمندانو ته ویلي چې موسیقي باید په لوړ غږ ونه غږوي او بیا یې د هنرمندانو د حفاظت په توګه هغوی له دغه ځای په خوندي توګه ویستلې دي. د پولیسو مشر وایي چې په کومه سیمه کې چې د موسیقي د میپل را جوړ شوي هلته مدرسې او جوماتونه دي او دیني علما هم پکې میشت دي. د سیمې خلک سخت راپارېدلي وو او پولیس د سبا د پیښې د مخنیوي په غرض دغه میپل ته ورغلي هنرمندان یې له دغه ځایه ویستلې دي. خو په این حال کې بیا د پیشتهر په پولیس تاڼه کې د موسیقي په دې میپل د چاپی مقدمه یا اف آی آر هم درج کړی شوی دی. په دغه اف آی آر کې ویل شوی چې پولیسو د موسیقي میپل کې د محمد عامر عمر نومې تن نه تمانچه او کارتوس ترلاسه کړي دي. خو په اف آی آر کې د هنرمندانو یا نور نومونه نه دي ورکړل شوي. څېړونکي او خبریال شهرزاد شاه وایي چې دا یوه ډېره د غندنې وړ پیښه ده ځکه چې کرن خان د پښتو موسیقي یو ځلنده ستوری دی او د دې ترڅنګ یو پی ایچ ډي ډاکټر هم دی. هغه وایي چې کرن خان خو نه څه جرم کړی نه یې قتل کړی او نه یې چېرته چودنه کوله چې پولیس ورسره دغسې ناوړه رویه کړې ده. د شهرزاد شاه په خبره په خیبر پښتونخوا کې چې دهشتګردۍ او انتخاب پسندۍ کومه نه وي چپه راپورته شوې دا پیښه د هغې لړۍ یوه کړۍ ده او تندروه فکر لرونکو خلکو دلته داسې عملونه پیل کړي څنګه چې په افغانستان کې طالبان کوي. هغه وایي چې دا پیښه په اصل کې په پښتو موسیقي او پښتون کلتور ګزار دی او په دې پیښه کې ککړو پولیسو ته باید مثالي سزا ورکړل شي. عالم خان شیرپو، دلبر نیوز، پیښور.